اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر اسف دیونه ویډیو سره او نن یو جرنل د هیلث باره کې زموږ زیاتره خلک د انسان د وجود هم نه دی خبر. نو جرنل یو څو خبرې کوو او هغې له نوم ورکړی دی چې یاره هغه کوم 5 ټپس اف ا هیلدي لایف دي، هغه کومې 15 خبرې دي چې کوم موږ په ژوند کې خپل کې راوستې نو دې ته هیلدي لایف ستاسو صحت به مینټیني او تاسو ته به غټې غټې بیماریانې نه کېږي. په هغې کې لومبی څیز چې کوم دی هغه هایډریشن دی. هایډریشن مین اوبه دي چې اوبه دومره کوانټټي کې دومره تعداد کې څښل دي چې کوم د وجود دپاره ستا لازمي دي او کوم سره ستا وجود به صحتمند به ته او وجود به مینټین پاتې کېږي. نو وایي چېرې د 7 نه تر 15 ګلاسز پورې 7 ګلاسز نه د 7 ګلاسو نه تر 15 ګلاسو پورې اوبه روزانه څښل لازمي دي، ځکه چې 60% زموږ وجود چې کوم 60% حصه ده 60% حصه ده نو دا د اوبو نه جوړه ده. نو د وجود مینټیننس دپاره د هغه د پراپر فنکشنز دپاره د سیسټمز زموږ چې کوم وجود کې کوم سیسټمز اپریټ کېږي د هغې دپاره د 7 نه تر 15 ګلاسه پورې اوبه لازم دي. اوبه څه کوي؟ یو خو زموږ چې کوم نارمل باډي ټمپریچر دی، نارمل درجه حرارت دی زموږ د وجود طبقه کې چې کوم ډېرېږي نو هغه دا اوبه مینټین کوي. دویم جاینټ لوبریکیشن دی. تاسو په کتلي نو ستاسو دا جوړونه موومنټ کوي او ښه پاسته په یو بل کې ځي نو په دې کې هم دننه اوبه موجود دي. نو د هغه جوړونو د اوبو د نارمل ساتلو دپاره د اوبو څښل لازمي دي. پریوینټ انفیکشن، اوبه چې کوم خلک ډېرې زیاتې څښي او مینټین ساتي ځان نو هغوی ته انفیکشن هم نه کېږي، جراثیم پرې هم کم اټیک کوي. او بلډ والیوم، د وینې چې کوم والیوم دی څومره وینه چې په انسان کې ده نو هغه هم زیاتتر د اوبو نه وینه جوړه ده نو د هغې والیوم مینټین کولو دپاره هم د اوبو څښل لازمي دي. نو دا یو څلور مین خبرې شوې چې د کومې تعلق اوبو سره دی. نو کوشش کوئ چې په اوړي کې خاص الخاص چونکې د بنده نه خوله وځي اوبه ډېرې زیاتې وځي نو اوبه ډېرې زیاتې څښئ، خو عام هم تاسو له پکار دي چې د 7 نه تر 15 ګلاسه پورې اوبه روزانه تاسو څښئ. دویم چیز د هیلدي لایف دپاره هغه سلیپ دی او خوب دی. وایي چې د 7 نه 9 ګنټې پورې خوب روزانه دا لازم ده د انسان لپاره چې ډېر 7 نه تر 9 غنټو په میاشت کې خوب کوي، 7-8-9 غنټې خوب کوي. څه خلک ډیوټیز داسې وي چې د هغوی خوب کمي نو هغوی ته بیا پرابلمز کېږي، خو د 6 غنټې نه زما پرسنل ایکسپیرینس دا دی چې دا بالکل کم نه. نارمل خوب د څه دپاره دا 7 نه 9 غنټې څه کوي هغه در سره هم شیر کوم. یو هارمونز دي چې هغې ته انډورفینز وایي او انډورفینز هیپي هارمونز دي چې کوم موږ ذهن موډ الیویټر دي، زموږ موډ ښه کوي، کوم موږ کې خوشحالي راولي. د دې تعلق خوب سره دی. نو کله چا خوب پوره د هغه انډورفین لیولز به پوره او چې انډورفین یې پوره نو د موډ به نارمل وي. دویمه خبره دا ده چې کله کومو خلکو خوب کمي نو د هغوی بلډ پریشر بیماري هم هغوی ته ډېره زیاته کېږي، ځکه چې په سلیپ ټایم کې د خوب په ټایم کې بلډ پریشر کمیږي او چې کله موږ راپاسو او اکټیویټیز د ژوند شروع کړو نو زموږ بلډ پریشر سیوا کېدل شروع شي. نو د بلډ پریشر د کمولو دپاره چې کوم دی هم د نارمل سلیپ ضرورت دی. بیا یو دوه غټې بیماریانې دي، شوګر دی، ډایبیټک دی او کارونري هارټ ډیزیز دی، د زړه بیماریانې دي. د دې تعلق هم سلیپ سره دی او انډورفین سره دی. نو که چېرې زموږ خوب پوره او موږ کمفرټیبل خوب کوو هغه ډیپ سلیپ د خوب یا یو دوه حصې چې چېرته په دې باندې هم بحث کوو، خو کم ته چې ډیپ سلیپ وایي کلک خوب ورته موږ وایو نو هغه که ته 7 نه 9 غنټې پورې نارمل سلیپ کوې نو 3-4 غنټې هغې کې تا ته ډیپ سلیپ میلاویږي نو هغه ستا دا څیزونه مینټین کوي، تا د بلډ پریشر، د زړه بیماریانې، شوګر او ستا موډ چې کوم ډیپریشن دی دا به نه راځي که چېرې ستا خوب پوره وي. دریم څیز چې کوم دی هغه دی هیلدي ډایټ. ډایټ خوراک هیلدي کول، بیلنس ډایټ خوړل. موږ اکثر په خوراک کې تاسو که کتلي زموږ په خوراک کې کاربز پوره کاربوهایډریټ پوره چونکې دا په ډوډۍ کې دي، په وریجو کې دي، ډفرنټ دي. موږ پروټین هم ګزاره کوو چې خورو، چکن شوه یا میټ شوه یا کیمه شوه یا ایون انډه شوه په دې کې پروټین موجود دي. فیټس کانټینټ زموږ ډېرې موږ غوړي مړو شوق او د آیلو ډېر زیات کوو. دا 3 څیزونه خو شاید موږ په ډایټ کې خورو خو چې کوم منرلز دي، کیلشیم دی، ویټامنز دي، د دې نه علاوه میګنیشیم شو، سوډیم شو، پوټاشیم شو، مختلف منرلز دي. د دې خوراک زموږ اکثر په خوراک کې نه. دا څیزونه زیاتتر په فروټو کې موجود دي او فروټ چونکې غریبي هم د خوراک اسان هم نه دی خو داسې هم نه ده چې موږ فروټ نشو اخیستی، خو چونکې د موږ ذهن کې دا څیز نه دی ناست چې یاره فروټ چې کوم دي دا د خوراک دپاره، د صحت دپاره، د ښه صحت دپاره لازم دي. نو په فروټو کې دا څیزونه میلاویږي او تاسو ته یو زه کامن اگزامپل درکړم. په کلینیک کې هم زه ګورم چې د ویټامین ډي ډیفیشنسي د وجې زموږ زیاتتر د هډوکو بیماریانې، د وجود
وجود خوږېدل، د دې نه علاوه د ډیپریشن ته تلل، دا ټول څیزونه د ویټامین ډي ډیفیشنسي سره کېږي. نو که ویټامینز موږ په پراپر په خوراک کې واچو او موږ د فروټ یو عادت جوړ کړو ځان له، لازم نه ده چې موږ په ډیلي بنیاد باندې روزانه خورو، خو چې کم سے کم دې سره موږ ټچ یو، دا به زموږ دغه ویټامینز پوره کوي. که چېرې بیا داسې ني نو د دې خپلې ګولۍ د ویټامینز میلاویږي، که څوک خوراک کې هغه نشي ایډجسټ کولی نو هغه له پکار دي چې سپلیمنټ په طور باندې یو ګولۍ بیا د شپې اچوي. بیا ایکسرسایز دی، په دې باندې زما په تقریبا ویډیوز کې په ایکسرسایز باندې، په واک باندې، په ورزش باندې خبرې خامخا او ایکسرسایز ډیر لازم دی او د غټو بیمارونو د بچ کېدو لپاره د ایکسرسایز لازم ځکه دی چې ایکسرسایز کله ته کې نو ستا کولیسټرول لیول نارملی، په کولیسټرول لیول چې د نارملی نو تاسو زړه بیماریان نه کیږي. ایکسرسایز چې کې ستا وزن کمیږي، چې ستا وزن کمیږي تاسو شوګر نه کیږي، تاسو جوړونو بیماریان نه کیږي. او د دې نه علاوه د وجود مضبوطیا چې کومه ده هغه په خوراک کې نه ده، هغه په ایکسرسایز کې ده. نو ایکسرسایز ریګولر کول دي. او اخیری کې یو پرسنل ریلیشنشپ، یو ډېره سټرینج خبره تاسو سره شیر کوم چې د ریلیشنز مونږ کوم ساتو خپل ملګرو سره، خپل فیملی سره، خپل چم گاوند محله کې، دا پرسنل ښه ریلیشن ساتل، هیلدي ریلیشن ساتل، ښه تعلقات ساتل چې کوم دي نو دا هم د هیلدي لایف یو غټ ټیپ دی. نو کوشش وکړئ چې دا 5 کومې خبرې ما تاسو سره شیر کړي چې دا په خپل روټین کې، په خپل ژوند کې واچوئ. په ریلیشنز باندې کار وکړئ، هر وخت ځان سټرس او ټینشن کې، جنگ جګړو کې، په تضاداتو نه کوشش وکړئ چې ځان بچ کړئ. او پوره وبسکل، ریګولر بیلنس ډایټ خوړل، هغه شان 7 نه 9 غنټې پورې خوب کول او ورسره ایکسرسایز کول. دا څیزونه د څه لپاره لازم دي؟ یو خبره درته اخر کې شیر کوم چې په دې انسان وجود کې خو ارګنز ډیر دي، پارټس پکې ډیر دي، خو یو 15 ارګنز داسې دي چې هغه ته موږ وایټل ارګنز وایو. وایټل مطلب دا دی چې دا ډیر قیمتي ارګنز دي، وایټل ارګنز دي چې کوم د وجود لپاره ډیر قیمتي دي او د وجود میکسیمم فنکشنز دا ارګن کوي. په هغې کې یو برین دی چې برین ستا سنټر دی، دا بالکل د دې مثال د سنټر دی، د هر څه ریګولیشن کنټرول چې کوم دی هغه د برین نه کېږي. دویم د موږ هارټ دی، زړه دی، دماغ او زړه، دا دواړه لومړي فرست وایټل ارګن دي. زړه چې کوم دی دا ټوټل وجود ته وینه پمپ کوي، دی ریګولرلی 70 to 90 ځله بیټ کوي او په هغې کې ټول وجود ته، دماغو ته، خپو نه والې تر سر پورې سپلای کوي. دریم چې کوم زموږ وایټل ارګن دی نو هغه دی لیور، اینه ده. او د لیور مین کار چې کوم دی نو دا فلټریشن هم دی، نو دی وینه فلټر کوي. د دې نه علاوه چې کوم دی ډیټاکسیفیکیشن هم دی. ډیټاکسیفیکیشن دی ته وایي چې کوم هم څیز ته په داسې تعداد کې وخورې چې هغه تا ته نقصان درکوي، ټاکسیکي، یا تا میډیسن ډېر زیات واغستل، یا تا په خوراک کې داسې څه څیز وخوړل چې هغه ستا وجود ته نقصان وي. د لیور کې خدای پاک یو کوالټي دا ایښې ده چې دا هغه ډیټاکسیفای کوي، هغه ټاکسیک څیزونه پرې لرې کوي. بیا لنګز دي، پیپړې دي، دا یو وایټل ارګن دی چې کومه وینه د زړه پمپ کوي نو دې له اکسیجن ورکول چې کوم دی دا د لنګز کار دی. او اخر کې کډنیز دي، ګردې دي، دا 15 وایټل ارګن دي. د ګردو کار هم مین دی فلټریشن دی چې کوم هم وینه ده هغه ټوټل فلټر کېږي د دې ګردو نه، د هغې نه واړه بول جوړېږي، خراب څیزونه ترې په وړو بولو کې وځي او ښه څیزونه ترې واپس وینې سره شاملېږي. نو د دې 15 ارګنز خیال ساتل چې کوم دي نو دا 5 ټپس دي. که چېرې دا 5 ټپس موږ فالو کړل په ژوند کې، د دې څیزونو موږ خیال وساتو. زما د ویډیو مین مقصد هم هیلدي کمیونټي ده. نو کوشش کو چې کومې خبرې در سره زه شیر کوم که هغه 100% په ځان کې نشئ راوستی نو لږې ډېرې هغې کې امنډمنټ چینج ځان کې راولئ او په هغې باندې فوکس کول. نو که د دې 15 ټپس تاسو خیال وساتل نو دا 15 وایټل ارګنز چې کوم ستاسو دي دا به صحتمند دي، او چې دا 15 وایټل ارګنز صحتمند دي نو ستاسو صحت به جوړي. او دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغه هم د دې نه زده کړه وکړي. الله په امان.